يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يتمنى في الآخرة أن يرد إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى لعظم ما يراه من ثواب الشهادة. وإن الشهداء يتمنون في الآخرة لو كانوا علماء لما يرونه من علو درجة العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم مسلمانانو، مجلس مبارک دی، راتل مبارک دی، ناستا مبارک دا، وینا اوریدل مبارک دی. د قرآن د ختم نسبت سره د مرګرو دا پروګرام جوړ کړی دی او موږ تاسو د الله په دې کور کې راجمع کړی. الله دې زموږ تاسو د ټولو د حاضري په خپل دربار کې قبول کړي او د دې ماشومانو د ختمونه د الله د علاقې لپاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعہ وګرځي. حدیث کې راځي کله چې یو بنده قرآن شریف ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک، دغه کس د پاره 70,000 فرشتي د بخښنې دعا غواړي. او بل روایت کې راځي چې کوم مجلس کې قرآن ختم شي هغه مجلس ته الله په زرګونو فرشتي راولېږي او هغه فرشتو ته الله پاک حکم وکړي د مجلس کې څوک کوم سوال کوم دعا کوي تاسو په دعا باندې آمین وایي. فمن وافق تامینه ولا تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا آمین د فرشتو د آمین سره یوځای شو مخکینی ټول ګناهونه ورته الله معاف کوي. ان الرحمة تنزل عند ختم القرآن. حدیث کې راځي کله قرآن ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلېږي. دی وخت په تاسو باندې او تاسو په علاقه باندې په چم گاون باندې محله باندې د الله د طرف نه خصوصي د رحمتونو باران دی. بل روایت کې راځي من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. قرآن سو ختم کی داغه سوال داغه دعا قبلي. د دې ماشومان سره د قرآن شریف د ختم نسبت دی. د دوی دا دعا دومره مبارکه ده چې د دوی د دعا په برکت به ان شاء الله زموږ تاسو د ټولو دعاګانې د مجلس کې قبليږي. انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی، داغه معمول بدو چې کله به قرآن شریف کور کې ختم کړ خپل اهل او عیال به راجمع کړل وی راځي په شریک باندې دعا غواړو. ما قرآن شریف ختم کړی د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبليږي. زمون تاسو خوش قسمتی ده چې داسې مبارک مجلس کې الله د شرکت توفیق راکړي. الله پاک دې د داسې مجلس زمون تاسو په ځل کې قدردانی پیدا کړي. زمون محترم
من تاسو ټول دا غواړو چې معاشره ښه شي، زمونږ دنیا ښه شي، زمونږ آخرت ښه شي، او دا بچي زمونږ دپاره د آخرت توښه او صدقه جاریه جوړه شي. الله پاک مونږ تاسو له اولاد راکړي، نو اول خو په دې باندې د الله شکر ادا کړو، ځکه دا اولاد دا نعمت دی، رحمت دی، برکت دی. حدیث کې راځي لیس له ولد انقطع اسمه، د چا چې اولاد دی د به نوم ختمیږي. تاسو ګورئ چې په دې علاقه کې داسې کسي چې یې واده نه دی شوی، یې واده کړی دی خو د هغه بچي نشته دی، او هغه وفات شي او څو ورځې پس د هغه نوم ختم شي، د هغه تذکره ختمه شي، د هغه یاد ختم شي، د هغه خبرې ختمې شي، او داسې وخت هم راشي چې خلکو نه د هغه قبر امیر شي. نو چې یاد یې ختم شو، خبرې ختمې شوې، قبر یې د خلکو نه هیر شو، دعا به ورته څوک وکړي؟ دا خو چې بچي شته نو ستا بچو ته به خلک ګوري، دلته دې مدرسې ته ستا ماشومان راغلي سبق دپاره او پلار یې وفات شوی، خلک ورته ګوري دا ماشومان څوک دي، یو بل نه تپوس وکړي، یاره دا د پلانکي ماما زامن دی، الله دې وبخي، دا د هغه پلانکي بابا نوسي دی، الله دې وبخي. ستا بچو ته نوسو ته کړوسو ته خلک ګوري، تا ته به د مغفرت دعا کوي، او دا خپل بچی به دې څومره نیک اعمال کوي، دعاګانې به کوي، لمونځونه به کوي، تلاوتونه به کوي، ذکر اذکار به کوي، دعاګانې به کوي. دا به ستا دپاره د آخرت توښه او صدقې جاریه جوړېږي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام فرمایل یا ابن عباس بیت لا صبیان فیه لا برکت فیه، اے عبدالله په کوم کور کې چې ماشومان ني په دې کور کې به برکت هم ني، د ماشومانو راتلو سره کور کې برکت پیدا کیږي، ځکه زموږ ستاسو رازق الله دی. وفي السماء رزقكم وما توعدون، الله فرمایي ستاسو رزق د اسمان نه دی. النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین، نصیب قسمت مقدر به درته خامخا ملاویږي اگر که د دوو غرونو لاندې ولې دي. زموږ ستاسو د ټولو رازق الله دی، او هر انسان ته د مقدر روزي خامخا ملاویږي. د هر بچي خپل قسمت خپل مقدر دی، څومره دي چې بچي زیاتېږي دومره به د کور کې برکت زیاتېږي، ځکه بچي زیات شو نو رزق ته هم زیات شو. منصوبه بندی والے بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان، چھوٹا خاندان زندگی آسان، تو ورتوے بڑا خاندان اللہ روزی رسان. او بچے دو اچھے، بچے سم ډیر ہی اچھے، ډیر بچی ډیر برکت، څومره بچی زیاتېږي دومره به د کور کې برکت زیاتېږي. لله ملک السماوات والارض، الله د ځمکې اسمانونو بادشاه دی. یخلق ما یشاء، سی خوښه شی پیدا کوي. یهب لمن یشاء اناثا، چاته خوښه شي لوڼه ورکړي. ويهب لمن يشاء ذكورا، چاله زامن ورکی. او يزوجهم ذكرانا واناثا، چاله لونه زامن دوانه ورکی. ويجعل من يشاء عقيما، چاله الله يوم ورنکی. انه عليم قدير، الله عالم دی او قادر دی. لورم الله ورکی، زویم الله ورکی، دا د الله تقسیم دی. په لورم د الله شکر ادا کا، په زویم د الله شکر ادا کا. یعقوب علیہ السلام پیغمبر تیر شوی، الله دوله زامن ورکړه، لوري ورنکړه. شعیب علیہ السلام پیغمبر تیر شوی، الله لونه ورکړه، زوی ورنکړه. لوط علیہ السلام پیغمبر تیر شوی، الله ټولې لونه ورکړه، زوی ورنکړه. امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم، الله لونه زامن دوانه ورکړل. لونه پاتې شوی، زامن ماشوموالی کی وفات شو، او فرمایل به لا تکره البنات فإني ابو البنات، اے د لونو پلار په لونو مخه پکېږه، ما ته ګوره زه د لونو پلار یم. حدیث کې راځي کوم کور کې لور پیدا شي فرشته دی کور ته راشي، د ماشومې د سر په دې ویښتو کې ګوتې وي. ضعیفة خرجت من ضعیفة انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کمزوري د کمزوري نه پیدا شوي، ستا دې کور ته راتل د برکت راتل دي، تاسو ته رزق ملاویږي او ستاسو مدد کیږي. د دې کمزورو په وجه باندې الله نور درکړو، اوس په دې لږ رزق کې برکت دي، الله به دې روان کارونه سموي. نو لورم نعمت دی، رحمت دی، برکت دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د چا دوه لونه وي او دې په خپانه شو سپکی ونه کتل، تربیت یو که حق ادا کړ او به دا دوه وادم کړو مرګ پوری د خپل خیر خبر لري. پیغمبر علیہ السلام دا دوه ګوتې د اشاره کړی، څنګه چې دی یو ګوتې د بل ګوتې نږدې ده، دغه سید دوه لونو پلار په جنت کې ماته نږدې.